بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې لس خبرې او لس څیزونه داسې دي چې هغه د انسان د ظلم او د جفاکارۍ علامت دی. اول دا چې یو کس د ځان دپاره دعا غواړي او د مور او پلار او د عامو مؤمنانو دپاره دعا نه غواړي، نو دا ظلم دی او جفاکاری ده، بے وفایی ده. دویم هغه کس چې هغه روزانه د قرآن پاک تلاوت نه کوي. دریم هغه کس چې هغه جومات ته داخل شي او تحیت المسجد د جومات شکریه او د آداب و لحاظ اونه ساتي، 2 رکعاته نفل اونه کی، تحیت المسجد اونه کی، نو دا جفاکاری ده، بے وفایی ده. څلورم هغه کس چې په قبرستان تیریږي او سلام اونه کی او قبرونو والا ته دعا اونه کی. پنځم هغه کس چې په ده باندې د جمعې ورځ راشي، دته موقعي د جمعې د مونځ کولو او دی د جمعې مونځ اونه کی. او شپږم هغه کس هغه 2 کسان چې هغې د خپلو کې یو بل سره سات دپاره 2 غنټو 3 غنټو 10 ورځو دپاره میلاو شي او دومره یو بل سره میل جول اونه شي چې د یو بل نه د نوم تپوس قدرې هم دا اونه کی. او بل هغه کس چې هغه له دعوت ورکړی شي او هغه دعوت قبول نه کی. او بل هغه کس چې هغه یو عالم سره میلاو شي، یو عالم د دې کلي ته راشي یا دې لاړ شي یا یو ځای کې یو عالم وي هغه سره میلاو شي او دې ته څه زده کړه ونه کي، علم ته زده نه کي. او نهم هغه کس چې خپله ځواني ضایع کي، په هغې کې علم او ادب دا زده نه کي. او لسم هغه کس چې هغه په خپله خو په مړه خېټه وخوري او ګاونډی یې اوږې پاتې شي. نو دا 10 خصلتونه، دا 10 خبرې، دا 10 څیزونه چې په چا کې وي، سفیان ثوری رحمه الله فرمایي دا ډېر د ظلم او د بې وفایۍ او جفاکارۍ کارونه دي.